الحمدلله ستا ډېره شکریه الله تعالی اجر درکړي. زه به د دې خپل نوم سره ټوله خپله سلسله ووایم چې آینده دپاره ستا بل تپوس ته ضرورت رانه شي. زما نوم عبدالشکور ابن محمد هاشم ابن محمد شاه ابن احمد شاه ابن حضرت شاه. موږ سیدان نه یو، خو زموږ دا مشران چې دي د شاه اسماعیل رحم الله د حضرت شاه چې و دا د هغه په ملګرتوب کې راغلی دی. پوره پته ماته نوره نه لګي، خو یو مشر د دوی مولانا عبدالحی باران دا په دې ساعت دکان کې ښخ دی. ما د نیکه دا نیکه حضرت شاه چې و دا ټول د سیدانو نوم نه دي. نو دوی بالاکوټ ته تللي وو. بالاکوټ کې چې بیا کوم دا حالات خراب شولو، مشران ته شهیدان شولو، نو دا نه سمې ته تللی شو، ځکه سمې نه خو دوی خفه تللي وو. نو پنجاب ته تللی شو، نو دوی سوات ته راغله. بیا کله چې سوات ته راغله، نو په سوات کې د شاه اسماعیل متعلق دا رحم الله متعلق دا پراپیګنډه شوې وه چې ګنې دی کله چې حج له دې تلو نو دوی محمد بن وهاب سره ملاقات کړی دی، او دا هم په دې ملک داسې یو تسلط راولي لکه څنګه چې په سعودي باندې هلته راغلی دی. خو دا خبره پراپیګنډه وه. سید صاحب او شاه اسماعیل رحم الله د محمد بن وهاب سره ملاقات نه و کړی، خو د دې علاقې غلطو خلکو دا پراپیګنډه کړې وه. نو سوات کې ځینې پیران هم زموږ د دې مشرانو سره نه لګېدل، د دا وابین دي. بیا هغوی د هغه ځای نه داسې راغله دیر ته په دې پړاو باندې یو قوم ګوراني قوم ګوره، نو د هغوی سره بیا مقابله وشوله. په هغه کې زما د دې نیکه چې و د ده پنډۍ ماته شوله، او د ده زوی انورشاه نومې و هغه په دغه ځای کې شهید شو. بیا په دې حالاتو کې انقلابات مختلف راغله. اخر ځای زموږ دا چې دی نو دیرو ګنوړی ورته وایي. او کله چې زموږ نیکه بیا جندول ته واوښته، دا زما نږدې نیکه محمد شاه، بیا زموږ ماماګان او دا خپلولي په جندول باندې وشوله، او په دغه جندول باندې اوس هم اوسېږو، او په دغه ځای کې مې زندګي ده، دغه مې نوم شه او دغه مې سلسله شوله، او دغه ځای پورې رسولی شم. خو مخکې لاړ شم چې ته دروغ به پکې راشي.